وبرکاته. څنګه دی؟ خیر دی انشاءالله. د الله نه امید دی چې روغ جوړ او ښه به یې. نن ما تاسو دپاره یو بله بهترینه ویډیو راوړې ده، بهترینه وظیفه، او دا خصوصا د خلکو دپاره ده چې کوم چا باندې سحر شوی او د سحر نه اکثر ډېره دنیا تنګی. نو ما د هغې دپاره یو خصوصي ویډیو د ملګرو په فرمایش باندې داسې یو بل راته ویلي چې دا یو صدقه جاریه ده او تاسو دا هم د دې یو ویډیو جوړه کړئ. اکثر دغه شان د یو ترتیب وشي، اکثر له خلکو باندې څه نه څه وجې نه، کله دښمنۍ د وجې نه، کله د بل څه وجې نه، اکثر د رشتو کې دا سیستم راځي، اکثر له یو په بل باندې سحر کوي، جادو کوي. اوس د سحر دوه طریقې دي. یو معلومول د سحر دی چې آیا سحر شته دی که نشته دی، او دویم چې کوم دی وظیفه ده دپاره د سحر. نو سحر وظیفه هغه اسانه ده انشاءالله، هغه موږ اوس تاسو ته درکړو. خو بل چې د معلومول د سحر کم دی هغې دپاره به انشاءالله زه یو دوه ویډیوګانې مختصر جوړوم. خو لیکن تاسو به دا یو کار کوئ لازمي چې ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. یوه خبره. دویم خبر به دا چې کله تاسو مثال په طور د ویډیو کې تاسو ته کم علم او کم داسې یو مسله حاصل شو چې تاسو له فایده درکړه، ځکه الحمدلله ثم الحمدلله دا د الله کلام دی، دا به خامخا فایده ورکوي. موږ خلکو له ورکوو، ډېر دنیا خلک راځي هغوی له ورکوو، ټولو ته فایده ورکوي الحمدلله. ډېر داسې مریضانو ته الله شفا ورکړه چې هغه مریضان لکه هغې بلکل ناامیده شوي دنیا د زندګۍ نه الله رب العالمین هغوی ته شفا ورکړه. نو انشاءالله دې په وجه باندې به تاسو ته شفا میلاویږي، ځکه دا د الله کلام دی، الله رب العالمین رالیږلی شفا دپاره دی. خو تاسو به یو کار کوئ، موږ به نور د چا نه څه غواړو الحمدلله، او نه هم د چا نه څه اراده شته دی، خو لیکن زموږ د تسلۍ دپاره به تاسو درې کار کوئ. یو، ویډیو به لایک کوئ. دویم، چې تاسو له فایده درکړه زموږ د تسلۍ دپاره به موږ د تاسو کومنټ کې خامخا څه وایي. او دریم، چینل ځان سره خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نورې قیمتي ویډیوګانې راشي، ځکه بله ویډیو کې به انشاءالله که چېرته چا مطالبه وکړه نو د سحر د پیژندګلو دپاره به طریقه ښایو، یا دغه شانته نور اکثر له څه مسلې راځي. مثال بعضې خلک کې د هغوی نوم پرېوځي، علاج ورته بیانوي، یا بعضې خلک کې دغه شان په هغه باندې نظر شوی، ماشومان یې جاړي، د هغوی به څنګه طریقه وي. زه به انشاءالله د ټولو بعضې خلک کې د غاښونو ډېر زیات تانګي الحمدلله. ما دوبۍ او د یو علاقې بل علاقې پورې سعودي عرب پورې زه خلکو له په موبایل باندې غاښ تموم، الله رب العالمین شفا ورکوي انشاءالله. زه به د هغې ټولې طریقې ښایم. خو بس اوس راځئ د سحر باره کې داسې یو کار به وکړئ چې کم کس هغه په سحر مرض کې مبتلا وي، هر مونځ پس مسلسل هر مونځ پسې لکه ورځ کې 5 فرض منځونه دي، هر مانځه پسې به دا آیات وایي: ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. دا زموږ استاد محترم شیخ غلام حبیب صاحب رحمه الله، الله دې په قبر رحمتونه راولېږي، د ویسا شیخ صاحب هغوی دا وظیفه موږ ته راکړې وه: ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. دا آیات به د دقه ځای نه وایي ټول. قال فلما القوا قال موسی، دا به ورسره نه وایي، صرف ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. د سورې یونس 81 نمبر آیات دی. دا طریقه به هر مانځه پسې 3 ځله، او انشاءالله الله رب العالمین ورله شفا ورکوي. او که نور څه مسایل وي انشاءالله تاسو ویلی شئ کومنټ کې موږ سره، خامخا موږ به تاسو د هغې باره کې بهترین وظایف درکوو. زموږ مقصد دا دی چې تاسو د بېدینه او د مشرکینو د جالونو نه وځئ، تاسو د خلکو نه چې هغوی ستاسو پیسې وهي د هغوی دغه نه وځئ. دغه مقصد دی زموږ، نور زموږ د کې هېڅ مقصد نشته، خالص د الله رضا مقصد دی. الله دې په یو څو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.